ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله د جعفر رضی الله عنه د شهادت خبر راغی، جعفر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی د علي صاحب ورور د په جهاد کې شهید شو. نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع راغله چې جعفر رضی الله عنه شهید شو. غم راغی په کور باندې. نو نبی رسول الله والسلام فرمایل چې د جعفر د بال بچ د پاره د خوراک پروګرام کوي، ځکه چې دې ته داسې حالات مخې ته شو چې دې مشغول کړل. مطلب دا چې په دې غم راغی نو دې خپل اخلي پخلي ته نشي سمېدلی، دې د پروګرام کوي. یو ښه طریقه دا ده چې کله په چا غم راشي نو خپل خپلوان دې ورته د خوراک پروګرامو کې څنګه چې پخوانۍ طریقه وه چې د عزیزولۍ او د خپل ولۍ ډوډۍ به دا یو ښه طریقه وه. د خلکو روکه کړه ورور او هر سړی خپل غم کوي. او خپل غم کې دا یو نقصان دی چې لکه د مړي د کور د غم د کور خوراک نه دی پکار، د میلمستیا شکل کې بیا خاص کر نو چې یو بنده کار غم وشي او میلمانه بندن درشي نه غم ولا دوګ نه چوب نه کوم په دغه د بنده غم راغلی او هم په مالی غم راولي. نو د میلمانو د پاره د مړي په کور کې درې ورځې خوراک نه دی پکار. اگر چې مونږ ټول عادت یو خلک یې خوري او څوک ته له ثواب هم وایي او څوک په له خیرات نه ممکن دي، خو بهرحال دا مناسب نه دي. خپل خپلوان به ورته دا غم کوي. بیا چې کوم تنظیمونه جوړ شي نو په تنظیمونو کې یو طریقه ده چې هغه ټیک ده، یو طریقه ده چې هغه غلطه ده. تنظیم والا چې نو هغوی چنده ماهانه را جمع کوي. چې ماهانه چنده را جمع کوي نو چې کله په کوم کور غم راشي نو هغه دپاره ترې څه پیسې خاص کړي چې دونه به د سره د سره ورکوو، یا 15,000 یا 6,000 یا 10,000. نو هغه پیسې هغه د خوراک په کار کې ولګوي نو دا د تنظیم پیسې دي، خو دې کې د مړي د کور د پیسو حصه ده. دا طریقه ټیک نه ده. البته که نورو څیزونو کې لګوي خیر دی. نو کم پنډ چې د تنظیمونو والا سره پروت دي نو د دغې پنډ نه چې د مړي کور والا د پیسې ورکوي نه مړي کور والا هغه کې ورکړي چې هغې د خوراک کار کې نه لګوي. که د خوراک کار کې لګولې نو بیا دغه پیسو کې د مړي د کور د پیسو یې سره ده. دا مناسب نه دي. بیا نو سنت طریقه دا ده چې لکه د مړي کور والا نه به 3 ورځې خلک د ډوډۍ غم کوي، او دغه پخوانۍ طریقه هم او دغه اوس هم بعضې خلک هغه طریقه چلوي او دغه ټیک طریقه ده. نو 3 ورځې د مړي په کور کې خوراک د میلمستیا په شکل خصوصا دا هیڅ کلم نه دی پکار. د په 4 مذهبه ناروا دی. که څوک یې هر څومره غټې وایي او یا هر څومره جایز ګڼي، خو نه دی جایز. نو د دغې خبرې د دلیل دپاره ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله جعفر رضی الله عنه شهید شو او اطلاع نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله نو هغه خلقو ته اعلان وکړ چې لکه د ده لپاره د وړو لپاره د خوراک غم وکړئ، ځکه چې دي نن مشغوله دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یوې ښځې دپاره هم دا جایز نه دي چې ایمان راوړي په الله او په ورځ، نو د هغې دپاره دا جایز نه دي چې هغه د غم وکړي د مړي د 3 ورځو نه سیوا. خپل خاوند په حق کې به 4 میاشتې او 10 ورځې غم کوي. چې کومه ښځه په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان راوړي نو په کار نه دي چې هغه او د ښځې نوم یې ځکه سړي دپاره هم په کار نه دي، خو چونکې دا مرض په ښځو کې ډېري چې هغې غم ډېره مودې کوي. نارینه ختم کړي لکه 3 ورځې غم یې نارینه حجره کې کډې مړې سنبال کړي. زنانه بیا هم یوې جمعې له راجمع شي، بلې جمعې د 9مه جمعه ده، د 15مه جمعه ده. دا ټول هغه بدعات رسومات او د جاهلیت خبرې دي. د 3 ورځو نه پس د مړي په کور کې د مړي په سلسله کې راجمع کېدل په هر نوم چې دا ګناه ده. که څوک د خیرات په نوم راجمع کېږي، که د جمعې په نوم راجمع کېږي، که د زیارت په نوم راجمع کېږي، که د بل څه په نوم راجمع کېږي، او که د څلوېښتۍ په نوم راجمع کېږي. څلوېښتیم په 4 مذهبه باندې ناروا ده. څلوېښتې یې پکې ښودو، خو مطلب دا دی چې لکه 4 ورځو پوره دا هغه سلسله شوه که نه.
نو څلوېښتي شوه یا بل داسې طریقه شو چې هغه د مړي په سلسله کې د مړي په کور کې یو سړی د 3 ورځو نه پس راجمع کېږي کوم خلک دا بهرحال ګناه او بدعت او رسم راځي نو دا په هر چا کې دا رواج ډېر دی خو په ښځو کې بیا ډېر زیات دی نو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم د ښځې متعلق خبره وکړه چې هېڅ یو ښځه له مناسب نه دي چې کومه ښځه په الله او په قیامت ایمان راوړي دا وله مناسب نه دي چې دا د مړي په حق کې د 3 ورځو نه سیوا غم وکړي البته د خپل خاوند په حق کې چې خاوند یې مړ شي نو 4 میاشتې او 10 ورځې